تېرې شوې اوسه پورې موږ په دې پوه نه شو چې دا ملک کوم سمت کې روان کړی دی نه د ملک خارجه پالیسي ښکاري نه د ملک داخله پالیسي ښکاري او معاشي خو داسې حل دی چې هر څوک په دې اتن نهه میاشتو کې دې ته حیران شوي دي چې دا 2 وخته روټۍ به خپل بچو له د کوم ځای نه را پیدا کومه د بجلۍ قیمتونه کې کومه اضافه وشوه زما خیال د تاریخ کې چېرته دومره نه وه شوې د ګیس په قیمتونو کې چې کومه اضافه وشوه په تاریخ کې داسې نه وه شوې د پټرول ډیزل قیمتونو کې د دوایانو قیمتونه چې دي د 100% نه زیات د هغې قیمتونه زیات شو کومه دوایي چې هغه به په 80 روپۍ ملاوېدله اوس د 1.5 روپو نه کومه نه ملاوېږي دغه شانتې نور هر څه تاسو وګورئ رس په رضا هر یو شي کې اضافه کېږي ډالر د 100 روپو نه دا د 142 ته ورسېد او لا مخکې څه اور و نو چې دې نه هم به راځي میاشت بسته بجټ دی خدای دې خیر کړي دې بجټ ځکه چې څه ښکاري نو نوره به هم ګراني راځي دې عمران خان به دا ویل چې دا زاړه حکمرانان چې دي چونکې دوی کرپټ دي چونکې دوی نااهله دي نو دوی هر وخت قرضې اخلي او خاص کر IMF ته ناست دي او د IMF پیشرفتونه مني او دوی چونکې د بهر طاقتونه چې دي هغه خوشحالول غواړي نو دوی چې دي د هغوی هر ناجایزه شرط مني نن هماغه عمران خان چې دی د IMF وفد سره خبرې کوي سبا زما خیال دی وفد را روان دی او فاینل دی به دا شی به سب ته رسوي به او د هغې په نتیجه کې به چې کومه ګراني راځي دا اوس پورې چې موږ څه ولیدل دا ګورې هېڅ سم نه موږ په دې حیران یو چې وزیر اعظم صاحب چې اوس هم پاسي نو یو خو زاړه حکومتونو خلاف خبرې کوي او بس چې دا ټول نااهله دي او دا داسې دي او دویمه خبره دا کوي چې لږ صبر وکړئ بس هر څه به ټیک شي موږ که ستاسو په وساطت دا تپوس کول غواړو چې په دې اتۀ نهه میاشتو کې تاسو کارکردګي وکړو موږ ته هغه کارکردګي وښیه هغه زاړه حکمرانان خو نااهله وو ځکه هغوی ته ووټ میلولی شو هغوی خو دې وخت اقتدار کې نه دي تا ته وروسته اقتدار میلاو شوی دی ته راوستلې چا کېولې دغه ځای کې اقتدار ستا سره د ذمهواري ستا ده ته اوس خپله کارکردګي دې قوم ته وښایې چې ته به دې قوم له څه کې ته به دې غریبانو له څه کې ته به د دې خلکو په مشکلاتو کې څنګه کمې راولې دا په دې نه کېږي چې ته په سټیج ودرېږې او خلکو ته به کنځلې کوې او وایې به چې بس خلک به په دې باندې خوشحاله شي بیا ورسره چې ته دا کوې چې لږ صبر وکړې نو موږ ته د هغې صبر حد وښیلی شي که د میاشت خبره ده د 6 میاشتې خبره ده کال خبره ده 2 کالو خبره ده زه سړی به صبر وکړي خو چې دا کوم حالات روان دي نو په هغې کې خو داسې نه ښکاري چې مونږ دا ووایو چې یاره دا ملک پسې ترقي وکړي او د معاشي مشکلاتو کې به زموږ کمې راشي هغه اسد عمر چې دوی څومره د هغه تعریفونه کړي هغه په خپله دا وویل چې یاره د دې صدۍ په آخر کې په پاکستان چې دی یو معاشي قوت جوړ شي نو 80 کاله خو موږ صبر نه شو کولی 80 کاله ستا به هم عمر نه یو کیدای شي زموږ ټول هماغه شانتي عمر نه وي دومره صبر خو موږ نه شو کولی موږ ته د دې مسلې حل اوس وښایه چې ستاسو څه تاسو سره د دې مسلې حل اوس چې په دې نه دغه شوي دي چې خلک د کارکردګي تپوس کوي خلک وایي چې بهی تاسو وښایه چې تاسو څه وکړل هغه د 1 کروڑ نوکرو په ځای خو رس تر رسه خلک بېروزګاره کېږي لګیا دي د هغې چې تپوس چې کېږي اوس وایي چې یاره دا پارلماني نظام چې دی دا نشي چلېدی او پارلماني نظام چې دی دا ټیک نه دی موږ ورته دا ویل غواړو چې د دې ملک تعین چې دی ډېر مشکل حالاتو کې جوړ شو ډېر لوی د اتفاق نه پسته جوړ شو او ټولو په دې باندې اتفاق و چې دا یو جمهوري او پارلماني نظام پکار دی که اوس دا خیال چې ته خپل نااهلي چې ده هغه په دې باندې وپټی چې ته ووایې چې یاره دا نظام ټیک نه دی
یا ته دا وایې چې اتلسم ترمیم کې صوبو ته اختیار زیات ورکړل شوی دی ځکه زه دا شی نشم چلولی دا غلطه خبره ده دا ستا نااهلي ده چې ته دا حکومت نشي چلولی که ستا دا خیال وي چې ته به صدارتي نظام راولې نو موږ ورته دا ویل غواړو چې موږ به هېڅ صورت کې صدارتي نظام نه منو صدارتي نظام که څوک راولي ټولو کې اول به قومي وطن پارټي روډونو ته راوځي به او د هغې به موږ مزاحمت به کوو به موږ به هېڅ صورت ځکه چې که وګورو صدارتي نظام کې چې دی هغې کې بیا د غریب تپوس نشته صدارتي نظام کې چې دی د عوامو نه تپوس هغې لحاظ سره نشته هغې کې د یو فرد چې دی د هغې منماني وي او هغه دغه کوي او په یو لحاظ سره وګورئ نو هغه صدارتي نظام خو یې په څه طریقې سره نافظ کړی دی اوس هم که تاسو وګورئ دا نوې کابینه چې کومه اوس جوړه کړه اول خو اته میاشتو کې هغه ټیم چې وایي چې ټولو کې بهترین ټیم دی د پاکستان هغه ټیم فیل شو د هغې تپوس هم پکار دی چې د هغې کپتان نه وشي چې چا خوښ کړي چې بهی دا تا څنګه خلک خوښ کړي هغه فیل شو او هغې کې اوس دا نوې چې کوم تا کابینه راوستله نو هغې کې نیم نه زیات چې دی هغه غیر منتخب خلک دي هغه خلک دي چې کوم په هغې اسمبلو کې نشي کېناستلی هغه تا وزیران جوړ کړل تا خو هغه تقریبا دغه خپل مرضی ټیم دی راوستلی اوس تا ته څه تکلیف دی پکار چې ته خو اوس خو د خلکو ته عوامو ته څه کارکردګي خپل وښیې تا به وایې چې زه قرض به نه اخلم پرون د سټیټ بانک رپورټ راغلی دی کیدای شي بعضې مشرانو کتلي په اخبار کې پاکستان مرکزي حکومت چې دی 14 ارب روپۍ د ورځې قرضه اخلي لګیا ده د حکومت چلولو لپاره تا خو وایې چې زه به چیک کوم مونږ ته خو څه پرې هغې کې څه ښکاره نه شو مونږ ته څه داسې ښکاره نه شو چې مونږ ووایو چې یاره څه واقعي چې دی وزیران چې دي هغه راغلي دي او عام خلکو سره ناست دي بلکې مونږ ته خو داسې ښکاري چې هغه وزیران چې دي هغه بلکل د عوامو نه کټ شوي دي او د عوامو ته نږدې نه راځي د هغوی کوم دغه چې پکار و چې خلکو سره کومه رابطه پکار وه هغه لحاظ سره نشته بیا خصوصا د ورکوټي صوبو کې بیا په پښتنو کې که وګورو نو رس سره زه مایوسۍ کې اضافه کېږي لګیا ځکه چې د پښتنو د مسلو طرف ته توجه نشته که د افغانستان مسله ده په هغې باندې کله یو شانتي بیان کله بل شانتي بیان د هغې سره غیر سنجیدګۍ ماحول جوړ شوی دی او هغه حالات نور خراب کېږي لګیا دي که د فاټا د خلکو کوم مسایل دي هغه هم هغه شانتي موږ ته نه ښکاري چې سوال کېږي لګیا دي 100 ارب روپۍ تاسو سره واده کړې وه اوس پرې هغه 100 ارب روپۍ هغوی له ورنه کړی شوې هغه ته کې ادغام هغه شی چې دی هغه شته هماغه شانتي صرف کاغذونو حد پورې محدود ده نور عامو خلکو ته د هغې فایده نه ده رسېدلې د دې د ملکنډ ډیویژن خصوصا زه به خبره وکړم دې خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې د دې خلکو وینې توی شوي دي دوی ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي په خپل وطن کې بې کوره شوي وو په ټینټونو کې دوی ژوند تېر کړی مونږ دا خیال و چې دوی به کم از کم دې طرف ته توجه وکړي بیا خصوصا چونکې وزیر اعظم ستاسو د مټې تاثیر ته دی زمونږ دا خیال و چې ملکنډ ډیویژن ته به ډېر توجه ورکړی کېږي خو زه د افسوس سره وایم چې هغوی هغه لحاظ سره د ملکنډ خلکو طرف ته توجه نه ده ورکړې بلکې الټه ټیکسونه چې دي هغه یې پرې لاګو کړل خو د خلکو داسې ریلیف ورنه کړو د یو واده دي ته سره یادول غواړم هغه د اپر سوات ضلعې جوړولو خبره ده چې دوی د الیکشن نه مخکې ډېر اعلانات هم کړي وو جلسې کړې وې او هغې کې دا ویلي چې موږ به دا اپر سوات ضلع جوړو زمونږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ته چې کله موقع میلاو شوې وه د دې مټې دا سب تحصیل هغه جوړ کړی و هغه وخت کې آبادي کمه وه دا زمونږ وس کېدی شو چې مونږ دا تړ کړی اوس خو ستاسو د تحصیل نه وزیر اعلی دې مونږ خو دا تمه کوله چې لومړنۍ ورځ باندې به د دې سوات ضلعې اعلان به کېږي به اوس پورې د هغې مونږ ښکاره نه شو مونږ ورته دا ویل غواړو چې دا د دې یو اهم مسله ده ځکه چې د دې نه کله چې غریبانان روان شي سهار ماښام نیمګورې ته رسي
او هغه وخت کې بیا ډي سي او اس پي ټول د پاسېدلي او د هغوی کارونه همداسې پاتې شي دا د دې وخت ضرورت دی چې د ایډمنسټریټیو راونډ باندې د اپر سوال ته اجنډه دې جوړه کړی شي او که دا جوړه نه کړی شوه نو قومي وطن پارټي تاسو سره دا وعده کوي چې کله موږ ته موقع میلو شوه لومړنی کار به موږ امدا کوو ټیکسونو باندې ما خبره وکړه چې کوم دا ټیکسونه نوي نوي چې لاګو شي د هغې پکار چې وضاحت دی صوبایي حکومت وکړي موږ خو دا خیال و چې دوی به خلکو له ریلیف ورکوي د خلکو په مشکلاتو کې به کمې راولي چونکې دوی دا دعوه کوله چې دوی خو کرپټ حکمرانان نه دي نو پکار دی چې د خلکو په مشکلاتو کې کمې راغلې وي دې نه خو هغه کرپټ حکمرانان په دې ښه چې زه دومره ګراني خو نه وه چې دا کم اوس نن چې دغه دا او داسې ټیکسونه هغوی نه لګول چې دا کم نن لګولې کېږي لګیا دي دغې سره سره زه په دې صوبایي حکومت ته تپوس کوم چې نن یو څو کاله مخکې تاسو په خپله یو بلدیاتي نظام هم جوړ او دا به هم وی چې دا بلدیاتي نظام داسې بلدیاتي نظام دی چې دا ټول پاکستان کې بهترین نظام دی په الیکشن کې تاسو خلکو نه ووټ په دې وغوښتو چې یاره موږ تاسو ته داسې بهترین بلدیاتي نظام راکړی دی چې په هغې کې هېڅ قسمه فرق نشته او هغې سره خلکو ته مقامي سطح باندې چې دی هغه ګراس روټ لیول باندې حکمرانۍ دغه راغلي دي او مسایل د هغوی په لاندې سطح باندې حل کېږي لګیا دي اوس چې کله د هغې نظام ټایم پوره کېږي لګیا دی و چې یاره هغه نظام ښه نه او موږ نوی نظام راوستل غواړو موږ پکې ذله ختمول غواړو او نور هم د هغې اختیارات چې دي واپس صوبې له ورکول غواړو نو موږ ته دا تپوس کوو چې د آئین مطابق خو دا دی چې دا اختیارات چې دي دا لاندې تاسو ورکړئ دا خو آئین کې چتر دی لیکلی چې اختیارات تاسو لاندې نه واخلئ او بره واپس ورکړئ نو دا اوس چې کوم تاسو دا قانون راولی لګئ د دې وضاحت دې قوم ته وکړئ چې آیا دا د آئین مطابق دی آیا دا د بلدیاتي نظام چې کوم تصور دی د هغې مطابق دی او بیا دا هم جواب ورکړئ چې دا 15 کاله مخکې چې تاسو موږ ته وایئ چې هغه ډېر ښه نظام و نو هغه تاسو رښتیا وی او که دا نن چې کوم نظام راولی د دې بارې کې چې تعریفونه کوئ دا تاسو رښتیا وی دا دې قوم ته تاسو واضح کړئ نور په دې خبرو باندې تاسو دا قوم چې دی نه شئ دوکه کولی دوی له تاسو هغه لحاظ سره نور دوکې نه شئ ورکولی زه اخره کې چېرپاټه مې روښه شوي پروټوکول نو هغه خو لومړنۍ ورځ نه عمران خان هغه خبره ختمه کړه چې چا وایي چې زه به بلکل نه اخلم او بیا چې دی په هلیکاپټر نه علاوه بیا ګرځېدو خبره نه وه هغه بیا ولې داسې بانې جوړه کړې چې د 55 روپۍ د هلیکاپټر نه سورلی قیمت ته پروټوکول هغه خو په خپل ځای باندې عزتمندو خبره دا ده چې د پښتنو ډېر زیات مسایل دا تېر الیکشن کې چې څه وشو یو لحاظ سره یو دا تاثر جوړولو کوشش وشو چې دا تحریک انصاف چې دی دا د پښتنو نمایندګي کوي او نن دا ښکاري چې دا د بعضې وجوهات باندې راوستلي شوي بعضې اجنډې سرته رسول غواړي او د هغې سره نه صرف دې فیډریشن ته به نقصان رسېږي بلکې پښتنو ته ډېر لوی نقصان نن د دې وخت ضرورت دا دی چې پښتانه راپاسي او موږ اتفاق او اتحاد قایم کړو د پښتنو مؤثره اواز چې دی هغه اوچت د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د اتفاق اتحاد لپاره د پښتنو د مسایلو د حل لپاره مؤثره اواز جوړولو لپاره قومي وطن پارټۍ یو کوشش شروع کړی دی موږ د پښتونخوا جمهوري اتحاد په نوم باندې یو اتحاد هم د 15 پارټو جوړ کړی دی او لګیو نور ټولو پارټو له موږ ورځو په هغې کې موږ تاسو ته هم دا اپیل کوو چې تاسو ټول به راپاسئ راسره په دې کار کې راسره شریک شئ یو ځای به د پښتنو دا مسایل چې دی دا به حل کوو به د پښتنو د حق لپاره به یو ځای اواز به اوچتوو به د هغې لپاره به
راغی څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرکو د خپل وینې قرباني ورکړې وه وینې قرباني به ورکوو که تاسو ته به وروسته کېږي زه د مټې او د سوات د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم دا نن چې تاسو کوم عزت موږ له راکړو ستاسو دا مینه ستاسو دا اخلاص به همیشه همیشه یاد ساتم بار بار به راځو ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر وي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې ستاسو حکومت وي د قومي وطن پارټۍ حکومت وي اکثریت به ستاسو وي او انشاءالله بیا به ستاسو مسایل چې دی هغه به موږ دلته کې ډېره